الله الرحمن الرحیم. د طهارت بیان شروع دی او طهارت بیان کې موږ د استنجا بیان ویلو او بیا د استنجا طریقه مو ویله. نن به انشاءالله موږ د استنجا کې مکروهات دا د مکروه جمع ده او مکروه چې دی د دې معنی خپله دا ده ناخوښه ناپسندیده کار. دا مکروه دا په دوه قسمه باندې دی. یو مکروه تنزیهی دی چې هغه ته نه کې تا ته پې ثواب میلاویږي، هغه به اوس موږ دې کې وویو. او یو مکروه تحریمي دی، د هغه که ته کې نو تا ته پې الټا ګناه میلاویږي. نو استنجا کې څو مکروهات دي؟ استنجا کې 5 مکروهات دي. اول، د قضای حاجت دوران کې خبرې کول بغیر د عذر نه. دویم، قبلې طرف ته مخ یا شا کول. دریم، څه په داسې ځای کې استنجا کول چې د چا در باندې نظر لګېدو خطر وي. څلورم، بغیر د عذر نه په ښي لاس استنجا کول. پنځم، بغیر د عذر نه په ولاړه امتیازي کول. اوس به پسې موږ د اودس باره کې ویو. هغې ته انګلیش کې ایبلوشن ویل کېږي. د اودس مطلب خو د روښانه مخ والا. د اودس مطلب څه دی؟ یعنی معنا روښانه مخ والا، روشن چهره والا. لیکن په شریعت کې د بدن خاص حصې د یو خاص قاعدې مطابق وینځلو ته اودس وایي. د اودس فضیلت حدیث پاک کې راځي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم مسلمان اودس وکړو او د مسنون طریقې مطابق په ښه شان سره اودس وکړو نو د هغې ټول ګناهونه به وځي تر دې پورې چې د نوکونو د لاندې نه هم، یعنی د اودس کولو سره واړه ګناهونه معاف کیږي. دا ګناهونه واړه یاد کړل. دلته یو خبره مونږ مفتي سیدالله شاه صاحب نه دا وروه چې بعضې نیکان خلک وي، یعنی 5 وخته مونږ اودس کوي، ګناهونو طرف ته دا خبره نه ځي په نسبت د عام کس. نو داسې کسان هم چې وي دیو ګمان کې دا وایي چې مونږ خو ګناه نه کوو، نو اکثر ترې نه بدنظري وشي یا لاره کې روان وي چاته وګوري یا د خولې نه څه داسې الفاظ ادا کړي، دا ګناه کې هم راځي. نو هغه دا ګناهونه به څنګه معاف کیږي؟ نو کوم چې نیکان خلک وي نو دا خامخا 5 وخته لمونځ کوي، اودس کوي، نو د اودس کولو سره د هغې هغه ګناهونه معاف کیږي. نن به د اودس باره کې مونږ وویلې، اوس د اودس فرایض باره کې به ویو. په اودس کې 4 فرض دي چې په دې کې یو هم پاتې شي یا پوره ونه وینځلی شي نو اودس نه کیږي. اول نمبر مخ وینځل، د تندي ویښتو نه تر زنې پورې او د یو غوږ نه تر بل غوږه پورې ځای وینځل. د یو غوږ نه بل غوږه پورې اکثر دې ځای کې خلک غلطیږي. نو بس ګوره مونږ خو دا دواړه لاسونه لکه د دعا په شکل کې یو ځای کړو، نو چې دا مخ د دې تندي نه واله تر دې زنې پورې چې لاس یو ځای کړي که نه نو راځي، او دا چې کوم مټې ګوتې دي نو دا د غوږونو سره لګي، نو دی دا مطلب دی مکمل تر دې لاندې پورې. دویم، دواړه لاسونه سره د څنګل وینځل. دریم نمبر، د 4مې حصې سر مسح کول. او په 4م نمبر باندې دواړه خپې سره د ګیټو وینځل. سره د ګیټو وینځل دلته یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راغلی دی چې تاسو کله چې د خپې وینځئ نو د ګوتو خلال کوئ، یعنی د خپلې دا ګوتې نه دي د لاس، دا په دې خپو دې ګوتې کې چې دي په ګس لاس باندې دا تاسو دې کې وهئ چې یو ځای پکې وچ پاتې نه شي، ځکه چې حدیث پاک کې راځي د جهنم د اور نه چې دی نو دا به تا بچ کوي.
نو د دې اودس فرایض اکثر نوجوان چې دی څوک ترې اچانک تپوس وکړي حالانکې هغه نوجوان مونځ اودس هم کوي یا بعضې داسې سړی وي چې مونځ اودس ولی خو هېڅ ته داسې ګبراو شي نو دې کې اډو ګبراوېدل ضرورت نشته د اودس چې دی الریډي ته خو اودس کې نو تا له درځي خو تا پې سوچ او فکر نه دی کړی نو تا نه څوک تپوس وکړي اودس کې څو فرض دي بس اسانه تو لنډه دا ووایې او ته مخ وینځل بیا دویم نمبر باندې دواړه لاسونه تر دې څنګلو پورې وینځل الریډي هغه ته وینځي دا یاد شو او دریم نمبر باندې ته د سر مسح کول او بیا څلورم نمبر باندې د دواړه خپې چې دی سره د ګیټو وینځل نو بس اسانه هغه مخ وینځل دویم نمبر باندې لاسونه تر د هغه پورې وینځل څنګلو پورې او په دریم نمبر باندې د سر مسح کول او په څلورم نمبر باندې دواړه خپې وینځل بس دا او بیا چې څوک درې دغه غواړي چې مخ وینځل څه مطلب او دا بیا هغه ته وضاحت کوئ بس اسانه طریقه مې ته وښودله بس یو هغه ته سوچ کوئ او په سوال کې ګوره جواب وي ښه د دې دین خصوصیت هم دا دی خاص کل کې د فقې په سوال کې جواب وي انشاءالله بقیه به بیا مونږ مخکې ویو چې په اودس کې سنت څونه دي مستحبات څونه دي اودس طریقه څه ده او انشاءالله داسې ویو به او دا 2-3 ورځې ما درس نه و کړی زما چې څونه ویب سایټ دي او کوم چې زما طلبا دي خاص کر کې شاګردان زما نو چاته به پته وي او چاته نه خو زه به دا ووایم چې زما خپله د مدرسې دستربندي وه نو زما امتحانونه ای نتیجه وه الحمدلله الله پاس هم کړم نو بس زه هغې کې لږ مصروفه وم او بل هفته کې مې د وفاق امتحان هم دی نو بس دعا راله خصوصي کوئ چې الله راله کامیابي راکړي صدق الله العظیم